أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. اوس د دې ځاینا دا خبره شروع کیږي چې دې ضد کې راغلي دي. مخکې تیر شو کنه چې موږ به دوی پرېږدو په سرکشۍ د دې کې چې دوی به سرګردانه ګرځي. اوس دلته دا خبره ده چې ضد کې راغلي دي. الله رب العالمین فرمایي ولو اننا او کچریمون نزلنا را لګلي الیهم د دې ته یعنی دوی ته إليهم الملائكة دویت ملائکه وکلمهم الموتى او کلام کړي وي د دې سره مړو دې جنا دا او کوم یعنی مونږ په دوی باندې ملائکه هم نازل کړي وي او مړو ورسره هم خبرې کړي وي. درېمه خبره وحشرنا عليهم او جمع کړي وي مونږ په دې باندې كل شيء هر سیز قبلا مختا ما كانوا بیا هم چې دی داسې نه وو ليؤمنوا چې ایمان راوړي وي الا ان يشاء الله مگر دا چې الله رب العالمین غواړي مگر دا چې الله سبحانه وتعالى غوښتلی دی الله مشیت چې دی کلاو دی. ولكن اکثرهم لیکن اکثر الذين يجهلون جاهلان دي. نو د دې آیت مطلب دا دی او کوم په دې ملائکه هم نازل کړي وي او مړ ور سره خبرې هم کړي وي یعنی مړ را ژوندې شي او د دې سره خبرې وکړي او موږ د دنیا چې د ټول سيزونه د دې مخې ته راجمع کړي وي بیا هم دې چې د ایمان نه وروړلو. ها کچر الله رب العزت غختلې وي هغه چې دې بیا خبره ځکه الله سبحانه وتعالى چې د مشیت چې د کلاو دی. لیکن په دې کې اکثر خلک چې د ناپوهي خبرې کوي جهالت خبرې کوي. نو دې بل آیت کې وکذالک جعلنا په دې کې تسلی ده او په دې کې دوه خبرې دي یعنی دعوت چې د رحمان او دعوت د شیطان. شیطان هم کوشش کوي چې انسان چې د خیل لارې نه رو باسي تیرو طرف ته. وکذالک جعلنا او دغه شان چې جوړ کړل لكل نبی هر نبی د پاره عدوا دشمنان شیاطین الانس چې شیطانان دي د بنی آدم او الجن او لپریانونا یعنی دا غرمون د هر نبی دشمنان شیطانان چې دي پیدا کړی دي کوم چې انسانان او پریان دي. مطلب څه دی انسی شیطان او جنی یوحي چې غوګونه کې اچوي بعضهم الى بعض زن الذين زنتا زخرف القول درو خبر غرور دکی د پاره یعنی د هر یو نبی د پاره چې دی دشمن مطلب څه دی هر نبی د پاره دشمنان راغلي چې شیطانان د بنی آدمونه او د پیرانونه انسی شیطان او جنی شیطان پوښ دا چې دی راغلي دي او دې څه کوي دوی د دوکي ورکول د پاره یو بل پزړه کې چې دی د دروغو خوږی پستې چې دی خبري اچي. زخرف خو تاسو معلوم ده چې سره زرته ویل کېږي نو دلته زخرف القول غرور حواله راځي. زخرف دلته یعنی د سرو زرو او بچ یو شیز له خراب شي چې وسخه شي خراب شي او د سرو زرو او بچ دی ورکی پوښوي رنگدار خبرې کوي مطلب دا دی چې رنگ ور کړی دی حقیقت کې دا سره چې دی نه دی. غرور مطلب دی عوام چې دی دوکه کوي. اوس هم ډېر خلک وایي دا سشته چې دا فلانه
دسې چلو سو فلانه دسې چې څه دلیل دی دلیل وسره نه بی دلیل خبرې کوي خلک چې دی په دوکه کې اچي نو د څه لپاره یعنی دی چې دی عوام دوکه کوي ډېر خلک داسې دی ګوره کومګه وای چې وای فلانه خبره داسې ده نه دا خو ډېر خلک چې دی د شرک اوس د یو ځای کې شرک کیږي بدعت کیږي ډېر خلک روان خلک وای نه که دا دروغ وي نو دومره خلک بتلل سن الله فرمایي چې اکثر خلک چې دی نه پويږي ډېر خلک چې دی ایمان نه وروړي نو دا نور خلک چې دی خلکو ته دوکه ورکوي پوښي زخرف القول غرورا دوکي خبرې او دوکي د پاره یعنی درو خبرې کوي د څه د پاره دوکي د پاره یعنی خوږی پسته خبرې اچوي خلکو په زړونو کې او د پیغمبران چې کوم دعوت کوي او د وحدانیت چې دی دعوت چې دی خلک وحدانیت طرف ته خلک رابلی نو خلکو ته پزړه کې چې دی وسوسې واچي د پیغمبرانو خبرې نه چې دی خلک لري تختی کافران نه دي حق خبرې نه خلک چې دی اړي پس په دې پسته خوږی خبرې د کرن سبا چې څوک شر ډیر کوي ګناونه کې اخته دي نو خلک وایي چې نه کدا چاته دروغ دا دومره خلک بچ دي تل دا دومره خلک بچ دي سجدي کول غیر الله تسو ولو شاء ربك وكچري غختل استعرب ما فعلوا دي ودا کار نو کړي فذرهم پست چې دي پرېګ د دوی او ما یفترون کوم چې دوی دروغ تړي او کچر ستاره بوختلې نو دی ودا کار نشو کولې نو دی چې په کم دروغ چې دی په دې کې لګیا دي یعنی کوم چې دوی دروغ تړي خپل حال پرېږدا پوه دا ولې کله چې انسان ډېر ګناهونه وکي الله رب العالمین چې دی د دې په زړونو باندې مهر لګي ولتصغى الیه او چې مایل شي دی دروغ طرف ته افئده الذين زرنا خلقو لا يؤمنون چې یقین لري بالآخرة باخرت وليرضوه د پاره د دې چې دی خوښ کړي هغه وليقترفوا او چې دی وکړي ما هم مقترفون هغه خراب کارونه چې دوی کوي ولتصغى الیه دوی ځکه داسې خبرې کوي چې کوم خلک په آخرت باندې یقین چې دی نه لري دا غي زړونه چې دی طرف ته مایل شوی دی هغه دا خبرې چې دی خوخي کړی دي او کوم خراب عملونه چې دی کوي په هغه کې چې دی لګیا دي پوښ ما هم مقترفون یعنی دې سکه ګناهونه چې دی کله د انسان ولې مقترفون ما هم مقترفون او چې دی وکړي هغه خراب کارونه چې دوی کوي مطلب دا دی چې کله دوی بد کارونه کوي اکثر تاسو په کتلې خلک په چوي سمره ډېر جون دی او لګیا دی ګناهونه کوي او دا دی هغه دی د دې لپاره الله رب العالمین چې دی په ګناهونو کې اخته کړي چې دی ګناه وکي پوښي چې د قیامت پر ورځ د دې لپاره د حسرت او د افسوس ورځ چې دی وګرځي بیا په دې چې دی په دې باندې پښیمانه شي او د ګناه کول په سبب باندې د دې لپاره عذابونه چې دی زیاتېږي افغیر الله پس آیا د الله نه سوا ابتغي زولتوم اے پیغمبر صلی الله علیه و سلم ورته ویا افغیر الله ابتغي پس آیا د الله نه علاوه د الله نه سوا چې د زولتوم حکما فیصله کوونکی وهو الذي ادي چې دی هغه ذات دی انزل چې نازل کړو الیکم تاسو طرف ته الیکم الكتاب تاسو طرف ته دا کتاب مفصله واضح کړی شوی یعنی نبی صلی الله علیه و سلم ته ورته ویا دوی ته ویا چې آیا د الله سبحانه وتعالى نه سوا بل څوک حاکم چې دولتو حالکه ماغه چې دی ماغه ذات پاک د کوم چې تاسو طرف ته یو کتاب چې دی نازل کړی دی اوس به موږ ته څنګه معلوم شي پوه شئ چې دا کتاب الله رب العالمین چې دی نازل کړی دی د دې نه مخکې کتابونه چې کوم دي هغه د دې تصدیق کړی دی والذین آتیناهم الكتاب والذین قوم ته چې مونږ ورکړی دی کتاب آتیناهم مونږ ورکړی دی کتاب یعلمون هغه پویږي انه منزل چې هغه نازل کړی شوی دی مې ربک استاد رب د طرفنا اوس پوه شئ یعنی مطلب څه دی دا الذين آتیناهم الكتاب کسان چې مونږ هغه ته کتاب ورکړی دی هغه هم پویږي چې دا قران استاد رب د طرفنا چې په حق باندې نازل شوی دی هغه په دې خبر دی هغه د دې پیغمبر خو تصدیق هم کوي خې پیژنې بالحق رښتونی فلا تكونن پستمکیګ من الممترین لشک کونکنا دی پویږي چې دا قران د الله سبحانه وتعالى طرف نه استاد رب د طرف نازل شوی دی نو ته په شکمنو خلکو کې چې دی مشامل کیږي
وتمت کلمته. اوس چې څوک اعتراض وکړي چې نه دا پوره کتاب نه دی، اوس هم ډېر خلک داسې وایي چې نه دین بیا وروسته مکمل شوی دی. دا دین مکمل شوی دی کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دنیا نه تشریف وړلو، نو دغه آیتونه ویلو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دینا. دا بالکل چې دی مکمل شوی دی. د الله سبحانه وتعالی هر خبره چې دی پوره ده. وتمت کلمت ربک، او پوره شو خبره چې دی ستا د رب د طرف نه، یعنی خبره چې دی پوره شوی ده، هر خبره ستا د رب د طرف نه پوره شوی ده. د څنګه خبره؟ صدقا پر اختیا او عدل او انصاف کې، یعنی ستا د رب خبره چې کوم ده هغه صحیح ده، پر اختیا ده. ستا د رب خبره چې دی د رښتینوالي، پوه شوې، د دې رښتینوالي او عدل انصاف چې دی بالکل صحیح دی. انصاف په اعتبار سره کامله ده. لا مبدل، نشته دی څوک بدلون کې لکلمات د هغه د خبرې، هیڅوک دغه حکمونه چې دی بدلولی نشي. پوه شوې، الله خبره څوک چې دی نشي بدلولی، دا بالکل حقیقت دی. الله رب العالمین چې د یو شی ارادو کې کنه څوک څه نشي کولی. بیا وهو السميع العليم، هغه چې دی اوریدونکي پوی دی، سمیع اوریدونکي، علیم پوی دی. الله سبحانه وتعالی هغه چې دی هر څه اوري او په هر څه چې دی ډیر ښه پوی دی. وان تطع، او کچری ته خبره ومني، اکثر څه ته ویل کېږي ډیرو ته، ما فی الارض، لها غسوک نه چې بزمکه کې دی، یضلو کنو دی به گمراه کړي ته عن سبیل الله، د الله د لارې نه. یعنی الله رب العالمین چې د یو شي اراده وکړي کنه هیڅوک دغه حکمونه چې دی بدلولی نشي. او کچری ته خبره ومني، کچری ته د دنیا د اکثر یعنی ډیرو خلکو خبرې ومني، نو دا خلک به تا د الله سبحانه وتعالی د لارې نه چې دی گمراه کړي، یعنی د دې کوشش دا دی چې تا بې لارې کړي. ځکه چې په دې کې یو ډېر بد صفت دی، هغه څه دی؟ ان یتبعون، پیروي نه کوي دوی، الا الظن، مگر د ګمان، و ان هم ندی دوی الا یخرصون، مگر صرف چې دی خیالي خبرې کوي. مشرکان دلیل، و ان دلته راځي و ان هم ندی دوی، دې څه دی مگر خیالي خبرې کوي، اټکل خپل ځان نه خبرې دی کوي. اټکل مطلب څه دی؟ د خپل ځان نه چې دی خبرې کوي، مطلب دا دی کنه چې تکمین د خپل ځان خبرې دي ته ویل کېږي. دی خو محض په ګمانونو پسې دی روان دي کنه، او صرف خیالي خبرې چې څه چلو شلو. مثلا یو خبر شي فلانه وي، یو بابا او یو بزرګ وي، دیوال ته وایي ځه وي، دیوال چې دی روان کړو، بس په دیوال چې دی روان شلو، او خورلې ګوتې یوړلې، هغې نه چې دی سره زر جوړ کړل، او فلانه داسې چلو شلو، په اوبو باندې منډې چې دی ووالې، داسې چلو شو. تا ته چا ویلي فلاني نه مې اورېدلي دي، فلانه سړی په دریاب کې چې کوم دی لاس یې دننه کو مړی را ژوندی کړ، تا ته چا ویلي دي فلاني نه مې اورېدلي دي؟ څه دلیل څه حقیقت ورسره نشته دی. د خپل ځانه له فلانی سړی بزرګ چې د هغه وي والوتلو، د خپل ځان نه اټکلي خبر کې، خیالي خبر کې. دا ټول مشرکین دغسې دي. پوه شو، دا بت پرسته او کوم چې د الله نه علاوه د نور شیزونو عبادت کې دغه ټول چې دی یو حال دی. ان ربک، بېشک ستا رب، هو اعلم دی چې دی ډېر ښه پوی دی، من یضل، چې څوک لرې کېږي عن سبیل، د هغه د لارې نه. په حقیقت کې ستا رب چې دی ډېر ښه پوی دی چې څوک د سمې لارې نه چې دی بې لارې دی. وهو اعلم، هغه الله چې دی ډېر ښه پوی دی. اعلم اسم تفضیل ته ویل کېږي، لکه اکبر، اظلم، د دې نه ډېر ښه پوی، د دې نه پوی اړه څوک شته نه. اعلم هغه الله رب العالمین چې دی ډېر ښه پوی دی. وهو اعلم، هغه چې دی ډېر ښه پوی دی بالمهتدین، په سمه لاره تلونکو باندې. الله سبحانه وتعالی ډېر ښه پوی دی په سمه لاره تلونکو باندې. نو دغه ځای پورې، دې ځای پورې چې کوم دی د شرک عقیدې مطلب راغلی، یعنی دې ځای پورې څه شی دی؟ هغه خلک چې د شرک عقیده وي د هغې په باره کې دی. یعنی هغه خلک دی چې د شرک عقیده وي او د شرک سره چې دی تعلق لري. پوه شو په دې خبره؟ نو د دې عقیدوي، یعنی عقیدې پورې تعلق لري، یعنی کوم عقیده چې د شرک عقیده وي د هغه خلکو خبره دې ځای پورې راغله. اوس د دې ځای نه فکلوا مما ذکر اسم الله، حلال حرام چې دی مخکې د عقیدې لحاظ سره، اوس دلته چې دی د ځان نه خوراک حلال او حرام چې دی د ځان نه جوړول. فکلوا مما ذکر اسم الله، دې دا خبره کوله که نه
چې کوم ساروی الله د خلکو ته تلبیس اچولو یعنی کوم ساروی چې الله سبحانه وتعالى مړ کړي نو هغه تاسو نه خورئ او کوم چې تاسو بخپل حلالوي نو هغه بیا تاسو خورئ. د دې په جواب کې دا راغی چې کوم تاسو حلالوي پاغي باندې تاسو چې بسم الله وایي کوم چې الله تعالی مړ کړي کوم د سمر شي خو د دې حلاله کې ډیر زیات فائدې دي. ګوره کله چې حلالوي او د دې نه چې دا وینه لاړ شي سید او بسم الله چې دې په دې باندې وای نو په دې سره دا چې د حلاليږي نو هغه ساروی چې تاسو مخره چې هغه په خپل مړ شي فکلوا پستاسو خورئ مما ذکر اسم الله لا غسنه چې اخستل شي وی نام د الله علیه پاغي باندې ان کنتم کچری تاسو به آیاتی دغه پایتون باندې مؤمنین ایمان لرونکي. د خلکو چې کله دا ویل کنه چې نه دا څنګه خبره ده په خپل چې کوم مرشي هغه نه خوري هغه ساروی تاسو نه خوري په خپل او تاسو چې کوم حلاله هغه خوري نو خلکو ته دسي شک واچولندې ویلا وګوره کوم چې الله مړ کې هغه مونږ نه خورو په خپل چې کوم مړ کو هغه خورون الله رب العالمین فرمایي چې نه دا غسارو وخت چې د خوري په کوم چې د زیبه په وخت کې د الله سبحانه وتعالى نوم چې یاد کړی شي که تاسو داغه باندې ایمان لرئ یعنی داغه حکمونه چې دی منه داغه حکمونه باندې چې دی ایمان لرئ یعنی د الله سبحانه وتعالى حکم چې دی منه بیا الله فرمای لکه دی خلکو د سکول کنه چې دا صایبه او بحیره دا به نه خړل نو الله رب العالمین وتو فرمایل چې پتا اوس شي وی دي وما لكم او سوجد الا تاكلوا چې تاسو نه خورئ مما له غسنا ذکر اسم الله علیه چې یاد شي وی نامه چې دی الله دا الله چې دی پاغي باندې یعنی اخر سوجد چې تاسو د هغه ساروی غوښه نه خورئ چې په کوم باندې د الله سبحانه وتعالى نوم چې دی یاد شي وي با ساروی به د سن خور کوم الله رب العالمین چې کوم شنه منی کړی دی هغه به کول او چې د کوم یو حکم ورکړ چې داو کې هغه به نه کول. وقد فصل هلکه هغه واضح کړی دا لکم تاسو د پاره ما حرمکم چې هغه حرام کړل علیکم په تاسو باندې الا ما اضطررتم مگر صرف هغه چې تاسو مجبور شئ الیه هغه ته حال دا چې الله سبحانه وتعالى در باندې څه حرام کړی دی هغه په تفصیل سره چې دی بیان کړی دی مگر الا ما اضطررتم الیه مگر که تاسو ورته تلوګی نه چې دی مجبور شئ. اوس الله رب العالمین مونږ ته خودل چې دا شی چې دی مخره او دا اخره نو کوم حکم چې الله رب العالمین د تکړه چې دا قرآن او هغه اخره د کوم چې منی کړي دا غیر منی شه وان كثيرا وبشک ډیر خلق لا يضلون بلارك بخلق باهوائهم فخوايش د نفس خپل بغیر علم بلا پوینا ان ربك بشک استعرب هو اعلم خپویدی بالمعتدين هدنا بتیریدون کو باندې وزل تدا د کنا مخکې دا راغلل ګوره چې په کم ساروی باندې د زیب په وخت کې د الله سبحانه وتعالى نوم واخستل شغه خوره بیا راغله چې پتا اوس شي وی دی چې په کم باندې د الله نوم واخستل شي تاسو چې دغه نه خوره بیا دا خبر راغله چې الله تعالی په تفصیل سره بیان کړي چې دا خوره او دا مخوره بیا فرمایل چې بهشکه ډیر خلک د خپل نفسانی خواهشاتو په وجه بغیر د علم نه خلک چې دی گمراه کوي. بهشکه الله سبحانه وتعالى د حد نتیریدون کې چې کوم دی یعنی الله تعالی ډیر خپوی دی هغه چا باندې ډیر خپوی پیژني الله سبحانه وتعالى خلک څوک چې د حد نتیریدون کې دی مطلب دلته دا راغی چې اوس هم ډیر خلک داسې دي چې خپل خواهش پسې روان دي وې زما زړه کېږي خواهش نه چې دی معبود دی جوړ کړی دی د الله حکم نه مني او د خواهشاتو پسې چې دی روان دي او بل وذرو ظاهر الاثم دی به چې دی طواف بربند طواف به کولو پوښي پټه زنا به کولو بربند چې دی طواف به کولو نو دلته الله رب العالمین فرمایل چې سرګنده یعنی ښکارا ګناه کوي او پټه وي دوه ګناهونه چې دی پرېګ دی وذرو ظاهر الاثم او پرېګ دی ښکارا ګناه و باطن او پټ ګناه دغه او پټه دغه سرګن او پټ هر قسم ګناهونه چې دی پرېګ دی نو دی به بربند طوافونه کول پوښي ان الذين بشککم خلق چې یکسبون الاثم کوي ګناه سيجزون دې ضرب دوی ته چې دی بدل ورکړي شي بما كانوا يقترفون دا کوم چې دوی چې دی کول مطلب څه دی یعنی سرګن او پټ هر قسم ګناهونه پرېګ دی یقینا کوم خلک چې ګناهونه کوي کنه ډېر ضرب هغوی ته داغي د بد عملونو چې د سزا ملاويږي
ولا تأكلوا او تاسو مخورئ مما لم يذكر اسم الله لا غسنه چې نو یاد شوی نوم د الله دی کنه چې حیوان الله مړ کړو نو هغه تاسو نه خورئ پوښي کوم چې تاسو حلالوي هغه خورئ همکم تیر شو ومالکم الا تأكلوا مما ذكر اسم الله او زل تراغه ولا تأكلوا او تاسو چې دې مخورئ مخکې سره او څه وجه ده چې تاسو نه خورئ دا غسه چې د الله نوم پیاد شي وي او زل تدا دی چې تاسو مخورئ کم شي مخورئ ګوره مخکې آیت کې تیر شو کنه یعنی اخر څه وجه ده چې تاسو د هغه ساروی نه غوښه نه خورئ چې پغه باندې د الله نوم یاد شي وي او زل ته چې دی لای نه هدا من شو د دې خبرې نه چې د هغه سارو غوښه چې دی مخورئ کم چې الله سبحانه وتعالى مړ کې کم چې مړ شي وي دغه غوښه مخورئ ولا تأكلوا وتاسو مخورئ لای نه مما لم يذكر اسم الله لا غسنا چې نو یاد شوی نوم د الله سبحانه وتعالى عليه پاغي باندې او داغه حلالې نه غوښه مخورئ چې د الله تعالی نوم چې دی نو یاد شوی د حلالو ټیم کې وانه لفسق بشک هغه خورل چې دی ګناه ده او دا د ګناه کار دی په شکل چې یو ساروی حلالېږي د الله نوم په چې یاد نکړي شي نه دغه خوراک جایز نه دی وان الشیاطین او بشک شیطانان یعنی شیطان لیوحون هغه خو اچوي په غوګونو کې الی اولیاءهم د خپل دوستانو یجادلوکم چې دی تاسو سره چې دی جګړه کوي وان اطعتموهم او کچره تاسو د دې خبره ومنئ انکم لمشرکون بشک تاسو به چې دی مشرکان یې بشک چې دی اوس د دې عادت او دغه حلالین چې دی غوښه مخوره چې د الله سبحانه وتعالى نوم په چې دی شی ویني وي او دا چې دی د ګناه کار دی یعنی بشک شیطان د خپل دوستانو په زړونو کې وسوسې اچي چې تاسو سره چې جګړه وکړي دا کافران مشرکین پوښي او که تاسو هم دغه اطاعت وکړو نو یقینا چې د مشرکان بشي یعنی مشرکانو خبره ما منه کوم شی چې الله رب العالمین چې حلال کړی دی هغه حلال وګڼي او کوم چې حرام کړی دی هغه چې په ځان باندې حرام کړی